السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نننی کلیپ د رمضان مبارک حواله سره دویم نمبر کلیپ دی. په دې کې به ان شاء الله مونږ دا خبره کوو چې د رمضان مبارک میاشت دی کې څو ورځې وي. عموما دا انګریزي میاشتو کې 28 29 30 دا هر ورځې په میاشت کې، لیکن اسلامی میاشت دا د دې نه مختلف وي. دې کې دا یا یو کم دیر شو دی یا د دیر شو دی 29 یا د 30 وي. رمضان مبارک حواله سره چې دا د 29 وي که د 30 وي نو دا مختلف وي. رمضان مبارک کله د 29 وي کله د 30 وي. دا په لیدلو سره کیږي چې د شپې نه میاشت ولیدي شي. انسان پکارداري حدیث مبارک راځي چې تاسو میاشت وینئ نو روزه کې، او چې بیا کله حدیث وینئ دا میاشت وینئ تاسو بیا اختر کې. نو دې کې دا خبره ده. نو که چېرته میاشت ولیدي شوه د روژې او بیا میاشت ولیدي شي د اختر، نو که دا یو کم دیر شوي نو میاشت د یو کم دیر شوه، او که نه دا د دیر شوي میاشت ونه لیدي شوه په 29 تاریخ باندې، نو معلومیږي دا چې دا بیا څه ده میاشت د 30 ده. په دې وجه د رمضان مبارک میاشت به د څه وي دا به د 30 وي. دویمه خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ مبارکه کې څونه روژې د میاشتې نیولې دي. مطلب دا چې 29 نیولې دي که 30 نیولې دي، یو کم دېرش نیولې که دېرش نیولې دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګۍ مبارک کې 9 یا 10 سال چې کوم دي روژې نیولې دي، په دې کې 6 کاله یو کم دېرش روژې نیولي او 3 کاله د چې کوم دي دېرش روژې نیولې دي. نو دا خبره غلطه ده چې بعضې خلک وایي چې یاره موږ به دېرش روژې پوره کوو. کله ناکله دی یو کم دېرش ونیسي نو دوی یو روژه مو خوړه، یو روژه خوړلې نه دا میاشت د یو کم دېرش وي. امید کوم ستاسو ویډیو خوښه شوې وي. والسلام.